یو مثال در کوما دین اسلام دا مونږ ته په مسلمان باندې د ټوپک راخیشتو اجازه بالکل نکا چې هغه کلمه ګوهی هغه مسلمانی کدا څوک هر څوکي ما تاسو ته دا خبر اخلاص کړه تاسو وګورئ دین اسلام کې مسله سره مسله په دین اسلام کې مسله دا حضور مبارک فرمایي او زمونږ فقهاو دا مسله لیکلې ده چې په اوداس کې با په اودس کې با او په غسل کې با د ضرورت نه زیاتی اوبنی استعمالي چې ستا ضرورت پوره کیږي په یو لوټه باندې ته به دوه لوټې نه استعمالي په څلورو باندې ته به پنځمه لوټه نه استعمالي هغه اوبه هغې ته اسلام اسراف وایي ناروا ورته وایي ناجایز ورته وایي تاسو دا مسله وګورئ تاسو سوچ او اندازه کولی شئ چې یو دین یو اسلام په اوداسه کې زیاتو اوبو ته اسراف یي هغه دین د مسلمان په ناحقه باندې چې څوک وینه توی کا چې اوبو تویولو ته اسراف وایي ظلم ورته وایي نو څوک چې د چا وینه په ناحقه باندې توی کا نعوذ بالله دین اسلام به هغې ته په کوم نظر باندې بیا ګوري چې ما او تا ته دا اجازه نشتا چې ما او تا په اوداسه کې یو لپا یو غړپ اوبه زیاتې استعمال کړو دې ته اسلام اسراف یې دا ناروا ده نو هغه دین بیا د چا د وینو تویولو اجازه ورکولی شي خدای پاک جل جلاله فرمایي په ناحقه باندې چا یو انسان قتل کو فکأنما قتل الناس جميعا الله فرمایي دا دومره لوی ظلم دی لکه دغه انسان د یو انسان نه د ټول انسانیت قتل وکړ نعوذ بالله